अस्सलाम वालेकुम کتونکي اورېدونکي ستړي مه شئ موږ همیشه به قسم یوه نه یوه پیغام نه یوه خبره راوړل ضروري وي. نن هم دغسې وشول چې مو ته چا وویل چې خالد خانه دوبۍ ته تللی وې، د دوبۍ سفر دی وکړلی، سفر دی څرنګه وشه و نه وشه. زه د یوه خبره کوم چې خپل چې کوم اکسپیرینس تای د انسان د لایف یا د یوه جوی نه بل جوی ته تلل دا ډېر ضروري هم دي. یا دغې نه د انسان په ژوند کښې یوه ډېره غټه مثبت فیصلې ماده چې کومه په انسان په جسم شوي پیدا شي. یا دغه په وجه باندې په انسان کښې دننه یوه ډېره غټه تبدیلي روشي. زه دوبۍ ته لوړلم، وړیکه غوندې یو ویزیټ مې و، واته مې د علاقې د وطن خلک ولیدلي، ورته مې مسافر هم ولیدل. چونکې د مو چې کوم فیلډ دی هغه بل دی، ورته ماحول ورته چې کوم سیستم دی هغه پې روغ بدل دی. دې لته د میډیا خپلې مرضۍ کېږي، ورته ته خپله مرضي نشي چلولی، ورته چار ډېره کوې، مینه محبت کم دي، علته ته په خپله مرضي وخوندې، ورته په خپله مرضي خندلی هم نشي. ډېرې خبرې کیسې وې، مو وکتلې، خو زه یوه خبره بیا کوم چې د میش خلک چې کوم مسافر دي په دوبۍ کښې، زه دا نه وایم چې میش د دنیا نه بار بار ودی دې ته کوي چې پیسې رولاژئ پیسې رولاژئ دا کوئ. زه د یوه خبره د دله ته خلته کوم، دا مو تجربه وشوله چې توسې د دنیا دی د ډېر زیات تنګوئ ما د دنیا غمجنې سندرې ورلاژئ، ما غمجن ټکي ورته کوئ، دی د خپل هتنګ وي، د دنیا نور هتنګ کوي، یا دغې په وجه باندې دی ته نوره پریشاني جوړه شي. مو وکتل د میش د وطن د علاقې خلک، بلکې نور خلک هم چې کوم د نورې ملکې نه راغلی دی، ډېرې زیاتې خلکې د خپله طرفه ډېر زیات عزت ورکړلي، ډېر زیات خدمت یې کړی دی. زه وایم چې مو ته دا اندازه نه وه چې دوبۍ ته چې سړی لوټ شي ورته و دره مشکلات هم وي، دره زیات سخت قانون و هم وي، دره سختې زیاتې خبرې هم وي. مو بس درې شیان داسې نوټ کړل ورته، ومې کتل چې ورته خواروق شک ډېر ارسون دی، صفا دی، ډېر زیات دی. بل ورسره چې کوم ګاډي دي ترانسپورټ یې ډېر صفا سوتره دی، ډېر وسیع دی، ډېر زیات دی. او د ښځینه هم داسې خاص قدر نشته دی ورته، ویلې په دا چې ډېرې زیاتې دي او بیخي حسن هم نشته دی. نر دا څو شیان داسې سره تړلي مو وکتل، ومې لیدل. زه یوه خبره په داخلي شي کوم خپل نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، چې که چیرې دوبۍ ته تللی د مو خو اکسپیرینس وشولي، زه خو لوړله ومې کتلي، مو ته یې بېتحاشه زیاته مینه راکړې چې د میډیا خلک مو ته ډېر زیات عزت وکړلي، ډېر زیات خدمات یې وکړلي، بېتحاشه زیات. حالانکې که ډریور و که چوکیدور و که چیرې عام خپل کاروبار روزګار یې و هم دومره عزت خدمات یې راکړی دی چې مو سره الفاظي نه دی د پوره نشته دی. خو زه بیا دا خبره کوم چې د خپل چې کوم د دوی د مسافرتیادو په لرې وطن کښې مو اکسپیرینس دا دی، دا مې اکسپیرینس وشولې، دا مې تجربه وشوله چې د انسان چې کله د زړه پنکای نه چلیږي په کوم جوی شي، بیا ته پوه شه چې دولته دا وطن د تو د پوره ښه نه دی. مو خپله وطن وکتلی، مو هم امید وم، زه د خبر ټلویزیون پروګرامونه شریکوی ور بیا په خپله ژبه کښې، او د خپلې ژبې مقصد مې هم دا دی چې خپل خلکو ته موقع میلاو شي، د زړه اسویلی دی چې په خوله یې وبوسي خوند کوي. نر مې دا هم امید دی چې د میش چې کوم مسافر دي په پوره ملک کښې دي، هغې ته میش د دنیا نه ډېره قسمه خبرې کیسې، د غریبونو یوه میاشت چوټي وي روشي، یوه میاشت داسې تېره شي لکه یوه هفته یا یوه ورځ، او په دا کښې ته د خپلې پردۍ سره میلاو شي، د خپلې قبیلې سره میلاو شي، ترور ته، تندیار ته، تره ته، ترویر ته، مړی ګوډ ته لوټ شي، دا ډېرې مشکلې شي دا غونډې خبرې. خو بیا هم زه دا خبره کوم چې الله تعالی د دې ته سیاتي نه ورکو، روغ سیات په غونډ نه غټ نعمت دی، په دا شي موږ هېچا هم نشي ویللی. زه مې دا نن ویډیو ریکارډ کولی غټ مقصد دا و، توس ته دا پیغام د رسولې مقصد مې دا و چې که چیرې نوی کسان پورې دریمي هم د مو اکسپیرینس وشولي، تجربه مې وشوله، لایف نشته دی، ژوند نشته دی، چې په کوم شي کښې د انسان ژوند نشته دی، د زړه پنکای د چار نکو نه چلیږي، هغه وطن دی. چې په کوم جوی شي د سړي په سوچ شي، کریټیویټي د سړي په سوچ شي چې یو کښلی سوچ نه جوړیږي، هغه وطن دی. دفتر هم ستړی دی چې کوره ته روشي، کامره دی هم ستړیېدو، جامې هم خپلې وینځې، خواروق شو خپل ته یوراوې، د قبیلې سره د خبرې کړلې موقع هم نه وي. نر زه بار دا خبره کوه، دا دله ته خلته که د پاکستان خلکې ته چې خپلې قبیلې پورې په یوه اکسپیرینس په یوه تجربه باندې لاژئ، خو قبیله دغه دوبۍ تا ور وسپوره چې دا د غي شولي،
ویلې په دا چې ډېر ستړی ژوند یې دی زه دا لوز درته نسته اپیل درته کوم چې دله ته 40 وخلې 60 وخلې 15 وخلې واړه نه واړه کاروبار روزګار کوه په خپل ملک کې کوئ د خدای د رسول د پوره مادری مئ پورې ژوند نشته دی زه وایم چې مینا ډېر غټ شی دی پورې مینا نشته دی پورې خواږلات نشته دی پورې سمایل نشته دی دغه میږه خپله خاندای نه دی دا د زړه د خواږولي خاندای دا ورته نشته دی چې کله دا شی نه وي هغې علاقې د هغې وطن و هجرات کوي لرې ودرېږي پیسه هر څه شی نه دي چې ته چې که نه پیسه د تو پشتاورګی هشه کوي پیسه د تو سترګې هشه کوي پیسه د تو غوږونه هشه کوي پیسه د تو سوچ د تو په خواشي کښې ها دننه اضافه داسې خبره نه دو نرزه دا ویایم یمو دا اپیل دی ماندې پلارینه ته چې خپلې قبیلې پورې ماله ژئ پورې سخت تکلیف دی ډېر ستړی ژوند یې دی ایله ته واړیکی روزګار کاروبار ورته سیخی د خپلې فیملي سره وي د خپل میړو د خپلې ښځې سره وي یو پلورو د خپلې قبیلې سره وي او په دغې نمونه یو ورور د خپلې خور سره وي دا په غونډ نه غټه ګټه دو په غونډ نه غټه کامیابي دو بیا مو ته خلک ډېر زیات عزت ورکړی دی ډېر زیات خدمات یې ورکړی دی زه د هغې ټولې ملګري ټولې کسانې انتهایي مشکور یم د زړه د خلوصه او زه ویایم چې نوي ځوانون خپل سابق په خپل پاکستان کې ویایي د خپل پاکستان کادر کوئ د خپل پاسپورټ کادر کوئ د شناختي کارډ یې کوئ خپلې علاقې کادر کوئ زه ویایم چې دا مینا محبت تو ته د دنیا په یوه کونج نه میلاویږي چې دا کیم تو ته دا ته میلاویږي نه تو ته په یورپ شي په یک یوه کنټري شي تو ته هغه شی نه میلاویږي چې کیم دله ته تو ته میلاویږي دا مو تجربه وشوله نرزه دا امید لرم چې د خپل ملک د موسمې نه خوند وخلی خپل ملک چې یې لږ خورئ خو تل یې خورئ په روغ صحت یې خورئ دا په غونډه نه غټه خبره ده جانې خیال ساتئ او یوه خبره په داخلي چې درته کوه چې میډه وزیرستان ټلویزیون چې کیم په نومه وزیرستان ټي وي مقصد دا دی چې میډه خپلې خلکو ته په خپله ژبه کښې د شیري رجنه مو مقصد و چې میډه په دغه کښې چار کوي ځکه په خبر ټلویزیون مې ویست صابو بلرز بیا پروګرامونه شیري شول بیا مې خپله ژبه دو په ریډیو باندې چې د میډه په میرلی میرمشاه بانې کښې د میډه کیم چې شي اوز اورېدل شي واته و زه بیا هم په خپله ژبه کښې خبره کوم همیشه دا د میډه د وزیرستان ټي وي په نومه میډه یوه پیج ډیزاین کړی په دا کښې میډه پیرا ټیم دی په دا کښې د میډه کښې چې کیم میډه خاص کر کیمرامین دی پروډیوسر دی ډایرکټر دی شهباز صاحب دی په دا کښې د میډه نور ډېر ښه کسان دي ورسره میډه دا فوکس دا کوشش د مو دی د ټولې ټیم مو سره دا مرسته دو چې میډه و په وزیرستان ته په خپله ژبه کښې پیغام رسوي د میډه مسلې مسایل ډېر دي او د میډه خبرې کیسې ډېرې دي خالي زه وایم چې دهشتګردي نه دو معاملات نه دي مسلې نه دي لږ کې پوزیټیویټي خلکو ته وښایئ لږ کې خواږلات خلکو ته وښایئ لږ کې خلکو سره په مینا محبت صرف سټیشن د سترګې تورې نه دي قابله دو مور دو ورور دی ګډه فیملي دو خواږلات دی دا هم مینا دو او د الله تعالی ښکلي موسمونه دي میډه په ملک کښې د الله تعالی بې تحشه نعمتونه دي او ویس زه یو بل پروګرام شریکوم مذهبي پروګرام دی هغه د میډه په دغه یوټیوب چینل باندې زه شریکوم او مذهبي پروګرام وي په هغه تاسو لایف میږ نه پښتنې کړای شئ میږ نه پښتنې کړای شئ داسې مسلې وي کله چاته د چا سره ډسکس کوای نه شي پلور سره د مور سره د زوی سره ښځه میړه یعنې ډېرې مسلې دي دلته مسایل ډېر دي چې میږ ته کله په خپل مذهب شي چې میږ کې خپل مذهب دی په دا کښې دننه میږ کله سرچ کړي کله شای کسي بیا میږ ته ډېر مشکلات شي هر چا تعلیم نه وي هر چا سره نیټ اویلیبل نه وي هر چا سره ګوګل نه وي د هر چا سره آنا منا سہولتونه نه وي نر چې دا زه کوم پروګرام راوړم په دا کښې په ټیپیکل ساده ژبه کښې په ساده الفاظونه کښې یمونه پښتنه کوي چې خالد خانه دا مسله دو ته څه وایي دغه ملونه پښتنه وکړه دغه عالم نه پښتنه وکړه چې دا څه وایي دا یو تو ته جواب درکوي انشاءالله د توسې و 95% مسلې د دغې کیمرې او د دغې چینل په تور باندې زه درته حل کوم زه دلته موجود یم توسې مینا توسې محبت غواړم نور د توس نه هیڅ نه غواړم دا هم غواړم جانې خیال ساتئ الله حافظ په الله مې سپارلی